دا بها کې ضمیر چاته راځي جمهور حضرات فرمایي دا راځي د حضرت علی سیب علي سیب ته ورته کې محو کو او دا غي په ځای باندې وکتب پیدا کولی کو محمد ابن عبد الله ولی او ابن عربي وی مها پیغمبر ته ضمیر راځي وی دی وران کو او نبی له سلام پسې ولی کو محمد ابن عبد الله دی ولی د پته لګی چې لیکل پکې ثابت شو نو علماء په د باندې مختلف ردونه وکړه وګوره د کافر د قران وی ته لیکل نشي کولای او دی وی چې لیکل کوي شي لیکن حقیقت دا دی چې جمهور حضرات چې کوم معنا کې دا ضمیر راځي د حضرت علی ته او کدا ضمیر راځي شي پیغمبر علیہ السلام ته هم څه مزایقه نشته چې مها پیغمبر علیہ السلام دا ټکه محو کو وکتبو به ویلی کو دا ټکه بیا هم څه په اعتبار د عامر سره پیغمبر علیہ السلام په خپل لیکل نه کړي لیکل علی سے کړي خو د عامر د لیکلو دی عامر ته چې کوم د کله نسبت کی دا عامر د لیکلو دوی مدادا کہ پیغمبر علیہ السلام بذات خود ذات وران او د دې په محمد ابن عبد الله ولي بیا سکاتب نه دی یو ټکی ولي کو په یو ټکی باندې څو کاتب ته ګرځي زموږ ډېر عوام دا سیوی کنه داغه چې کوم د دسخط اغستې شي هغه خپل نوم داسې شروع کی پورا دا کړه ماړې او بس دا کړه په اندازه باندې دی لګیو په خپل سوچ باندې یو ټکی خپل نوم ګوري او دا سړی چې هغه ته لیکل نو ورځي او صرف خپل نوم یې ګوري کو نه آیا په خپل لیکلو باندې د تاسو کاتب وای نه ډېر کسان داسي وي داغه نومي چې کوم دی عبد الله نور خورزینه دا عین شروع کی بیا با بیا دال بیا الله بس ولي کی نو نور دې لیکل نشي ګوره خو د خپل نوم دا شکل زده کړی نو په داسې نوم لیکلو باندې د نه کاتب ګرځي ګوره د تاسو کاتب وای نو که پیغمبر علیه السلام دا یو ټکی محو کړی دا غي په ځای محمد ابن عبد الله لیکلی په دې باندې بیا هم د کاتب نه یو ټکی وایي نو له هغه جمهور ضمیر راځي وي چې کده پیغمبر علیه السلام دا نو نبی کریم علیه السلام صفات دا دی چې لیکلو والا نه اذن په دې وخت کې درتاب المبتلون مکی والا بدا شک کړو چې دا اسم د لیکلو والا دی مضمونی په خپل لیکل دی او مدینه کې چې کوم منافقات دي اهل کتاب ناغه بدا شک کوي چې د اخر زمانه پیغمبر صفات خدا د چاغه ابي وي او دغه ابي دی ځکه الله فرمایي تعالی کله کول او دا به یمین کې چې ذکر کی کتاب په اعتبار دا عام عادت سره عام عادت دی چې بخیل اس باندې لیکل کی دا مقصد دی چې پیغمبر علیه السلام بخیل اس لیکل نه کول او پکسه کول نه چې په یو نه کول مداخله ذکر کې د وجه د عادت بل هو آیات بینات بلکې دا آیاتونه دی واضح دي صدور الذين فسروا ده کسانو ته اوت العلم چې ورکړی شوی هغه علم وما يجحد انکار نکي بیااتنا زن فایتون باندې الا الظالمون مگر ظالمان انکار کوي وقالوا ويدي لولا نزل عليهم ونزل يفتي پیغمبر باندې آیات نشانه من ربه طرف د خپل ربنا هغه نشانات چې موږ غواړو څه جواب دی وړاندې کړو دلته الله بل جواب کینو قل وتو انما الآیات عند الله بشک نشانات د الله سره دي یو جواب دی مخکې کړو چې کوم نشانات غواړو نو الله فرمایي ولې ما چې دغه نشانات پیغمبرانو ته ورکړو نو دوی په ایمان نه وړي دوی په ایمان نه راوړي نو کوم نشانات چې دوی غواړي دوی هم ایمان نه راوړي د ایمان په طلب کې نشانات نه غواړي بلکې عنایت نه غواړي او دویم جواب دلته کې انما الآیات عند الله امام رازی رحمه الله دلته مضمون داسې ذکر کړی دی چې نشانات عند الله دی معنا الله چې پیغمبر دنیا ته را لېږي د پیغمبر سره معجزه را لېږي د دوه لازمي ټکی دی چې پیغمبر د هم را لېږي او سره د معجزه هم را لېږي د دوه لازمي ټکی دی بلکې الله د خپل حکمت په تقاضا کله داسې وي چې پیغمبر راولېږي معجزه بل ورکړي کله د خپل حکمت په تقاضا پیغمبر راولېږي معجزه ورنکړي خلکو کې ماغه صلاحیت دي دا صداقت په لہذا کدوې معجزه ورم نه کړي دا لازمي چیز نه دی
دا دواړه بیل بیل د الله اختیار دی نبوت چاله ورکی واخر معجزه ورکی واخر دواړه ورکی واخر صرف نبوت ورکی معجزه نه ورکی واخر چې هر کله دا لازمی چیز دی نو ځکه الله دوی ته نشانات ورکړي هغه نشانات چې کوم دوی غواړي او دا ټول د الله سره دي چې کوم دی د دې نه تابع دي علماء دیوبند چې معجزه دا د پیغمبر اختیار کې نه د الله اختیار کې کرامت دا د الله اختیار صرف پلاس د ولی باندې ظاهر شي معجزه پلاس د پیغمبر ظاهر شي نو الله فرمایي انما الآيات عند الله وانما انا نذير وبشك زير وكما كار اولم يكفيهم اينا كافي دوی لپاره ان انزلنا عليك الكتاب شك منزل پتا باندې کتاب قران مقدسه یتلا علیہم دستری شری تین فی ذلک بشک فذکر رحمت الخام رحمت دی و ذکر او نصیحت لقوم یؤمنون و قوم د پر چې دوی ایمان وروړي دا دویم جواب شو چې تاسو نشانه غواړئ الله قران نازل کړي قران دا معجز کلام دی دې تاسو ته دا د الله کلام نه ښکاري او د انسان کلام ته ښکاري مقابله چې کله تاسو دین عاجز شوي نو پته ورګه چې دا د الله کلام دی تاسو پیغمبر علیہ السلام تاسو بشر انسان کلام جوړ تاسو باندې جوړ کړو ان فی ذلک بشک فذکر رحمت او ذکر لقوم یؤمنون قل کفا بالله کافی دی الله بین و بینکم سما تاسو مې کې شهید غوا وړاندې دی د الله گواہی دار چې الله کتاب را لګلې دي او به معجز ګرځولې دي دا د الله گواہی ده د پیغمبر علیہ السلام په نبوت باندې يعلم الله بويږي ما في السماوات والارض هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي او پسمو کې دي والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي بالباطل په باطل باندې ایمان راوړې په باطل وکفروا بالله کفر کړه په الله باندې ولای کدا کسان هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دي ويستعجلونك بالعذاب دي تلوار سره غواړي ستانه عذاب مستا خبر نه منو عذاب راول الله فرمای ولولا اجل مسمى کنه بیاغه مقرر لجاءهم العذاب هغه په عذاب او خیر تاسو تلوار مکوئ ولا ياتينهم خام خبر شذ تذاب في ادا عذاب ولدي نراشي بغتة الناس وهم لا يشعرون دی باب ان کوئی يستعجلونك بالعذاب دی تلوار سره وړستان عذاب ان جهنم بشک جهنم لمحيط وتلخام قيحه تور کې بالکافرین فکافرانو یوم یغشاهم العذاب اغور چې پټ کې در عذاب من فوقهم دفاسه طرفنا ذات دفاسه تو شو من تحت ارجلهم اولاد د خود طرفنا لاندې تلی بشانت د پاسه د بڑستنی بشانت راتو شي ويقولوا تو فرمای ذوقوا تاسو سکئ ما كنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کوم یا عبادی الذين اذا ما هذا بندگانو امنوا چې ایمان راوړل ان رحمتي بشک رحمت واسع دا پراخ دے فیا یفعبدون خاص ما عبادتو کئی کله چې زما عبادتو کې کله په یو ځای باندې انسان ته دا بندگی آسان دی کله په یو ځای باندې آسان نه څوک دې پرېږدي نو ترغیب ورکوي هجرت ته چې سړی هجرت کوي داګه د پر عموما دوه رکاوټونه ترغیب هجرت ته دی او چې هجرت کې نو بیا داګه د پر دوه رکاوټونه یو دا چې خپل کاروبار دې پرې خو دو پټې دې پرې خو دو رشتہ دار دې پرې خو دل بل روان شلو ال تب سفر هغه هر څه په خپل کور کې علاقه باندې خپل پټې دکانې دې رشتې او چې تا هجرت وکړو دکان دې پاتې شو پټې دې پاتې شو رشتہ دار دې پاتې شو نو بل ځای کې به تخوري اس کې سبق ہے الله دوه دلیل ذکر کوي دوه دلیل ذکر کوي او بیا چې کوم د ترغیب اخیره کې بیا ورکې هجرت تا ټول بیا ترغیب ورکې یا عبادی الذین اسما هغه بندګانو امنو چې تاسو ایمان راوړل ان ارضی واسعه زمک زما فراخ د فیا یفعذ خاصم عبادت کوي لہذا زمک فراخ د هجرت اوس نا سره یره دا چې رشتہ دار پاتې شول دکان پټه کاروبار دا به خراب شو الله جواب کوي تا سره خطر و د لارې چیرې په دې لار کې چې کوم د اسنه
زمړ شمه د رزق مسلې وي دا شبهات الله د بیت کوم چې د رزق مسله وا د زی مسله وا د رښتې مسله وا یا عبادی الذین ازما هغه بندګانو امنو چې تاسو ایمان راوړل ان ارضی واسعه بشک زما اسمک پراخه ده مخکې پاتې شو کنه یوم یغشاهم العذاب اغورا چې پټ کې دوی در عذاب من فوقهم د پاسه من تحت ارجلهم او لاندې د خود طرفنا ويقول تو بلی شذوق تاسو اوسکی ما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کوم اوس د هجرت نه د رکاوټ چې کوم د هغه د فیکیږي چې تاسو هجرت وکړئ د کور او د ځمکې د دې پروا مکو د هغه لپاره خطر بل زیات درکو یا عبادی الذین یزما هغه بندګانو امنو چې تاسو ایمان راوړل ان ارضی واسعه ازمکه زما پراخه ده فیا فعبدون خاصما عبادت وکړئ بل ځای کې پراخه ازمکه درکو او هجرت وکړه او کته سره خطرې چیرې لار کې بزماته کې تکلیف پیدا شي الله فرمایي د برته ولې بچاو شتي کته دلته کته هجرت کې کته مسافر کته غیر مسافر مرګ به هر کې بدل راځي کلو نفس هر یو نفس ذائقه الموت سکون کې د مرګ دې ثم الینا ترجعون بیا ما تاسو واپس وي والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي له نو به انهم خامخبذ الى السير كم من الجنه فجنت غرفا بنگلي تجری بیگی بمن تحتها الانهار لا داغن نهرون خالدین فیها دیبا بشی پدې کې نعمت ډیر خد اجر العاملین اجر د عمل کوونکو الذين دها کسان دي صبر چې دي صبر کوي وعلى ربهم يتوکلون په خپل رب باندې دوی توکل کوي سمکه د لپاره خطر کو د مرګ نه مې یریګا او د رزق خطر ونه الله وی دي زناور ته وګوري دي زناور ته وګوري دا مرغه ګرځي تاسو زناور چې کب د ځنګل ګرځي د چا پکې پټه دي د چا پکې کاروبار دی د یو نشتی او الله پاک دې غوډو طریقه ورکړي چې دې زناور ته ورکړي نو تعالی به عمر ځکړي خدای الله بندگی مپرې کړه وکای من دا پټه د زین د سرونه لا تحمل رزقها نبرې د ځان سره رزق الله يرزقها الله وي رزق ورکړي و اياكم وتاسو ته رزق درکړي وهو السميع العليم دا الله ورېدونکي دی خو هده لہذا کم چې رکاوټونه د هجرت نو هغه ختم د الله بندګۍ د لپاره ترغیب ولا انسان ته مخامخه کته پوسو کې دوی نه من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی اسمانونو او ځمکې وسخر الشمس والقمر چا تابع کړی د نور اوس کوم مل یقودون نو خامخه دی وی الله دا قائد چې الله پیدا کړی دی الله تابع کړی بیا فانا توفقون فانا يوفقون کم طرف دی اړولې کی الله يبسط الرزق الله پر خیر رزق لمن يشاء چاله چې خو خشي من عباده د خپل بندګانو ويقدر له تنگي چا د پر چې خو خشي ان الله بشک الله پاک بكل شيء عليم په هر څه ته پویا ولئن سألتهم خامخا کتپوسو کې دوی نه من نزل من السماء چا نازل کړي د اسمان نه ما انوب د باران په شکل باندې وبسو پوري فاحيا به الارض جمدی کې په دې باندې اسمک من بعد موت حفظ د وچوالینا یقولون نو خامخا دوی وی الله دا باران دا ګلې د اسمان الله راوړي نو قول ورته وی الحمدلله ثنا د الله د پر بل اکثرهم لا يعقلون ډیر دوی نه پوي وما هذه الحياه الدنيا ان د ژوند د دنیا الا لهو ولعب لهو دا چې کومه بهوده خبرې دي لعب دا د لوب خبرې دي وان دار الاخره بشک کور د اخرت نهي الحيوان خامخا د یو ژوند دی دستور المبتدی کې او زرادی کې قانون وی چې کله و راشي متحرک او د هغه نه ما قبل حرکت وی دا بدیږي په الف سره نو نهي الحيوان دلته و راغله د مخکې نه یاد دا یې فتحه ده پکا ده چې و بدل شي په الف باندې دا رنګ یا راغلی ما قبل نه حاده داغه فتحه ده پکار د چې لري بدل شي فالي باندې د اعلان نکیږي وي ودی نکیږي نو وجه دا ذکر کوي چې دا د اخرت یو ژوند دی او څنګه چې د اخرت دا ژوند داسې مستمر دی ناغله دا صيغه دا متحرک ورکړل شو حرکت په خپل ځای پاتې شو حرکات بدل نشو نهي الحيوان اخرت دا ژوند څنګه دی نهي الحيوان یو زندگی د یو ژوند دی
نو دا لفظ یو له متحرک پرېښودو چې دا حرکت لفظي دال شي په حرکت د زمانې باندې چې مصداق دی چې د آخرت زندګي د هغه مستمره ده اوږده زندګي ده لو کانوا یعلمون کاش کده پوهېدل پیدا رکبو فی الفلک کله چې دوی سوار شي په کشته کې دعوا الله دوی رابلي الله پاک مخلصین له الدین خالص کول کی الله د پاره په دین کې وړاندې د مختلف واقعات او خاص کر اکرامه چې سمندر کې یو الله تواس کول واپس شو به ایمان تراله الله فرمایي چې کله تاسو په سخته کې رابر شئ نو بیا یو الله تواس کوي فإذا ركبوا في الفلك کله چې سوار شي په کشته کې دعوا الله دوی رابلي الله پاک مخلصین له الدین خالص کول کی الله د پاره په دین کې ولما نجاهم کله چې الله دوی اخلاص ورکی للبر جاری مجرور دا مقدر سره متعلق واصلین الى البر چې دوی رسې پوچتا اذا هم یشركون به دوی شرک لیکفروا الله د عاقبت د پر د انجام دار او دي چې دوی کفر کوي به ما تیناهم فاغ نعمتونو چې الله دوی لور کړی دي وليتمتعوا دې د پر چې دوی پیدا حاصله کې فسوف يعلمون زړه چې دوی په پوي شي اولم يروا ايدين غوري ان جعلنا بشك ما غرزول حرما د حرم زمکا امنا د امن ويتخطف الناس او تختول شي انسانان من حولهم دا غینا چاپیرا سو پلار باندې چې کوم د سفر نشي کولای د خلکو ډاکی دي غلدي او تاسو د پر سمره امن دي افا بالباطل ایا باطل باندې او بن د ایمان وروړي او بن نعمت الله تعالی په نعمتونو باندې کورون دي کفر کوي ومن ازلم سوق ری ظالم دے ممن دا اغا چانا افترا چی دے تڑی علی اللہ کذبا پا اللہ بانے درو استفهام دا انکار دا پار دے وانا لا احد ازلم ندی نبل غٹ ظالم نشتا چی دے تڑی پا اللہ بانے درو او کذب بالحق یا تکذیب کی پا حق باندے چی قرآن دے لما جاہو کل چی دا ترالے علیسا یا نبی فی جہنم پا جہنم کی مسود للکافرین ٹھکانا او زید فرد کافرانو مانا بالکل بھی والذین حال کسان جاہدو فینا چدوی مجاہدہ کی فینا مختلف معنی کریشوی دی جاہدو فینا اغا خلق جاگے مجاہدہ کی فینا فی سبیلنا لنہدیتهم سبولنا زباغیت اوخ مخبل دارے والذین جاہدو فینا چدوی مجاہدہ کی فعلم کی دوی علم حاصلین لنهدینهم خامخا بزیکو خمدت سبولنا فی العمل دیتا بزا عمل نصیب کما اول الذین جاہدوا اغا چه دے کوشش کی فینا دی چه کم دے کوشش کی فینا فی سبیلنا زن پلار کے دا عمل کوشش کی چه بدی اخبر علم باندے عمل اکما ولنهدینهم خامخا بزیکو اکما سبولنا فی اضافہ پدې عمل کې بولدور اضافه وکړه ځکه حدیث کې راغلی چې کوم سړی په کومه خبره پوهیږي او په هغې باندې عمل کوي په کومه خبره پوهیږي په هغې باندې عمل کوي نو الله بدله هغه علم ورکړي چې د ده علم نه وي د ده علم کې نو هغه علم وله هم ورکړي ان الله بشک الله پاک لمع المحسنین خامخا دی د محسنینو سره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم وړاندې صورت کې د دوه جماعتونو تذکره وشوله الیس فی جهنم مسوى للکافرین ټکانه د پاره د کافرانو او دیم جماعت والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبیلنا دا دوه ډلې وي په دې صورت کې هم د دې دوه ډلو تقابل او د هغې مقابله یو بل سره ذکر کیږي او ان الله لمع المحسنین دا یو مظهر بیان داغه مظهر بیانېږي چې الله د چا سره د نو کامیابی هغه ته ورکړي او الله د مؤمنانو سره د مؤمنانو ته الله کامیابی ورکړي سورۃ ابتدا کې واقعیت اشاره ده عام تاریخي اقوال دا دي چې دا 602 عیسوی و څنګه به توري مثال اوس دی 2026 شروع شو نو دا 602 عیسوی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هجرت نه کړی د مکی مکرمه ژوند دی دغه وخت کې دوه غټ حکومتونو یو ته به کسرا به د ایران عراق او دا غړ یو ځای حکومت او بل ته به رومیان به د روم کې بلا ملکونو
دا ترک او دا چې کوم فلسطین دی او دا رنګ اردن دی دا تمام د سی دا غون چې راوالي دا ټول یو ملک دا دوه غټ حکومتونه بس خبره باندې دوی وجګېدل او ایرانیان چې کومونو دوی غالب شو او د روم ډېره ځمکه واغستله په دې باندې د مکې مشرکین ډېر خوشحاله شول او مسلمانان په دې باندې خفه شول د اسلام په رڼا کې اگر چې دا دواړه کافرو که ایرانیانو نو هم کافرو او که رومیانو نو هم کافرو خو مسلمانان بیا هم نسبتا رومیانو سره همدردي وه وجه دا ده چې رومیان داسې خلکو چې دا عیسایان یو پیغمبر ځان تابع ګڼو آسماني یو کتاب ځان تابع ګڼو یا دا تابعداري نه کوي یا ډېره خو بیا هم آسماني کتاب یې منو پیغمبر یې منو نو دا اهل کتاب نو مسلمانانو خواخوږي د رومیانو سره وه او ایرانیان دی د اور عبادت کوو دا مشرکان نو د مکې د مشرکینو خواخوږي او محبت هغه د ایرانیانو سره چې ان کله ایرانیان غالب شول نو مشرکین خوشحاله شول څنګه چې زنګ ملګري دا غالب شول په رومیانو باندې دا سبب هم په تاسو باندې غالب شو مسلمانان خفه شول الله پاک تسلی د پاره د آیاتونه راولې مسلمانانو ته تسلی ورکړي تاسو مخه پکې دي او د کافرانو چې کم خوشحالي و هغه هم ځای اوس دا رومیان کمزوري شو څورځ بعد به دا رومیان الله بیا به غالب کړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا آیاتونه ووریدل مکه کې ګرځیدا او د پتی ځوي د مکه مکرمه یو مشرک ابی ابن خلف ناغه وتبه دروغ دی دوی تا دروغ وي زریشتیا وي دا د الله کلام دی لوی شرط پتو او ته بس دکړه سو خانه مې کې شرط کې خو لو 3 کاله میعاد شو چې په دې 3 کاله کې کچې رومیان غالب شو زبر تعالی دونه خاطر کو او که غالب نشو نو صدیقه تبارا کې دې څه به ټیک نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ټول واقعیا بیان نبی کریم علیہ السلام تو فرمایل چې الله خدا ویلي دی په بدع سنین ابو بکر راته چې کده بدع پیجن دا خود دریو نو حالا تر نه پورې دریو نو حالا تر لسو پورې دې ته بدع وای الله خود سینې دی ویلي چې په درې کاله کې به غالب کو الله خو ویلي دی بدع بیا دې اوته بیا د آیاتونو لوستل او به چې کوم دی بیا سره ملو شو په دې شرط پیمانه دوته نه پیمانه بلکې دا د سردورم سیوا کو هغه ته ټیک ده او خانه اوچت رسو پورې کې مې کې خو چې کوم دی وکاله یې ټیم کې خو د نه حکاله په دې وکاله یا نه حکاله کې رومیان غالب شول نو زبر تعالی خان در کوم لسو او که غالب نشو نو تبارک دا معاهده وشو یا هغه شانتي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام او مسلمانانو د هجرت کو مدینه منوره ته او به ته پته ولګي چې دا مسلمانان په پټه باندې هجرت کې اسنه چې ابوبکر تلاړ شي بیا بتانه خان سو کالی ما خان به بربادي کی او فاسد نشي غالب کېدل دغه وخت پورې د صدیق سے دوی عبدالرحمن سے په اسلام باندې مشرف نو ابوبکر سے خپل زوی په ضمانت کې ورکړ کو بالفرض زلاړ مدینه منوره ته او په دې وختونو کې رومیان غالب نشول نو تم کافر مکه کې اوسېږي زما د حضرت عبدالرحمن هم کافر د مکه کې اوسېږي د بسی موري طالب السلو خان درکړي د بسی مواره کې پرې هو لکشان د وخت بعد نو باز فرمای دا د بدر موقوا باز فرمای دا د حدیبیه موقوا یا د بدر په موقع باندې رومیان غالب شوي دي نو روم غالب شو او په دغه ورځ فتح الله مؤمنانو ته ورکړه د بدر دا دویم کال د هجرت ده ول سم د رمضان څنګه نن د رمضان ول سم ده دا چې دویم کال د هجرت او 17 رمضان چې الله مسلمانان بدر کې غالب کړ او یا حدیبیه موقع باندې چې کوم مصالحت وشو دا د فتح خبره وا مسلمانانو ته فتح ملو شو اخو رومیان هم غالب شو دا دواړه خبرې الله پاک رښتیا کوي بیا دا د قران صداقت دی
آینده مستقبل کې سو خبر نشي کولای چې آینده به داسې کېږي. دا آینده چې کوم سړی بیان کړي دا صرف الله کوي شي چې آینده به داسې کوي، بندګان داسې نشي ویلی. نو دا خبر ورکول او بیا د هغې خبر برابر خبره راتلل دا د حقانیت دلیل دی چې قرآن د الله حق کلام دی چې کومه خبره کړې وه نو هغې سرته رسولی. نو د پیغمبر علیه صلات وسلام د صداقت دلیل دی. بیا د هغوی خپل منځ کې جدا مسلې وې چې الله پاک انتظامات داسې وکړه چې ایرانیان یې پرې مغلوب کړه او رومیان یې پرې غالب کړه. نو دا چې کوم چا جګړه کړې وه نو دا جګړې مشري چې چا کوله د ایران د خوا نو هغه ته یې شهریزاد یې ورته ویل. شهریزاد دا د دوی د جګړې مشر او د ده سر ورور هغه ته فرخان یې ورته ویل. دا دواړه ښه جنګي خلک وو، زیاته جګړه دوی هم کړې وه. نو کافي ځمکې دوی نه واخیستې د رومیانو نه. نو ډېر خوشحاله و. یو ځل یې تخت برابر کړو، دا فرخان په دې تخت باندې کېناستو، شراب یې وڅښل او ډېر په نشه کې او ډېر په غرور کې کېناسته. دې ملګرو دوی ما ته ګورې زه کسرا ښکارم که نه ښکارم. کسرا خو د ایران بادشاه دی خو یې جرلی دی. زه چې کوم دی د کسرا ښکارم د هغې په شان ته که نه ښکارم. لکه زه کله یو سړی ډېر په غرور کې راشي خبره وکړي. دا خبره چې کسرا ته راورسېده نو په دې باندې هغه غوسه شو. خط یې ولیکه د ده ورور ته چې کوم یې کمانډر و شهریزاد ته چې د فرخان سر کټ که او ما ته راولېږه. ورور یې سوچ وکړو چې دا خو زما ورور دی. دویمه دا ده چې دومره قربانیانې کړي، د بادشاه دپاره یې دونه خط و قتال کړی دی، اوس په دې نه خبره باندې هغه دا ورور مې وژني. اپې غلی شو. بادشاه پسې دویم خط ولېږه چې دې سړي سر کټ که راویلی، هغه پې بیا غلی شو. بیا یې پسې دریم خط ولېږه، هغه پې بیا غلی شو. جو بیا دی ولګېده بادشاه الټه شو. فرخان ته خط ولیکو چې ته مې کمانډر مقرر کړي، ته مې مشر کې جنګ او دا ورور دې چې کوم دی ګرفتار که او بیا د شهریزاد نه چې کوم دی سر کټ کړو دا راولېږه. چې هغه ته خط ورسېدو چې هغه خو کمان واغېستو، مشري واغېسته، هر څه یې ښه سنبال کړو. اوس غوښتلې چې دا ورور مړ کړي. نو ورور ته خو پته وه چې دا کمانډر هر څه هغه مقرر کړو، مشري هغه واغېسته، هر څه یې سنبال کړه، اوس په دې ټیک ما ووژني. نو دا ورور یې بېل کړه. ودې خطونه وخدې زناوره ستا په سر باندې ما دا یو خط، دا دوه، دا درې راغلي دي چې مړې که ما ته وژلې او تا ته یو خط رالی نو تا هغه مشري واغېسته خو مې درکړه. اوس پته لګي ته زما مرګ ته هم تیار یې. بېوقوفه ته خو زما ورور یې ما نه وژلی. یعنې دا خو یې ما ته هم ویلي چې مړی دی. هغه چې سوچ وکړه که دا خو ریښه ده. نو خپل منځ کې خبره وکړه چې بیا خو دا کسرا ډېر نمک حرامې دی چې ګوره دا موږ له دونه قربانیانې کوو او د هغې باوجود دی یو ورور په بل وژني او بل ورور په بل وژني. داسې کوو که نه چې تا پرېږدو او ځو د رومیانو سره خبره کوو. د روم بادشاه پسې کس ولېږو، د ځان سره څو کسان راول او موږ تا سره د راز څه خبرې کوو. هغې ورته ویل ټیک ده. بادشاه د روم راغی، یو ځای کې ځان له چې کوم دی تنبو برابر شو. اوس په یو بل باندې خو اعتماد نشي کولی. ته به هم داسې کار وکړې چې ځان سره ښه خپله چاړه به راولې، زه به خپله چاړه راولم ښه تیار. یو بل باندې اعتماد نشي کولی، جنګي خلک دی. یا په خبره هم نه پوهېږي. ته به ځان سه یو کس راولې ترجمان، زه به هم ځان سه یو کس راولم ترجمان. په دې تنبو کې به ځان لګي نو خبرې به وکړو. نو دواړه هغې راله او دواړه دی هم راله، کېناسته، خبره وشوله. خبره په دې باندې پوره شوله چې موږ دا هر څه تا ته سپارو. ترجمان په دې منځ کې خبرې ونه وکړې. بیا دوی په خپل منځ کې خبره دا وکړه چې ترجمانان خو تش لاس دي، د دوی سره خو چړې ورسره دي چې دا خو د راز خبرې وي زموږ په منځ کې. او راز چې کله د دوو کسانو نه درېیم ته اوټ شي نو خبره ناکام وي. دا ترجمانیان چې کوم دوی خو په خبره پوه شو. داسې کار وکړه ته به یې د خپل ترجمان قتل کړې، زه به د خپل قتل کړم. هغه ترجمانان یې دواړه مړه کړه. چې هغه یې مړه کړه نو بس دوی خپل ځای ته لاړه. خبره یې خپل منځ کې پوره کړې وه. بس هغه خپل فوجونه راولېږل رومیانو، دوی ورته غوړ ځای نه پرېښودل. نو په دې شکل باندې کسرانیان چې کوم دی هغه برباد شول او ډېرې ځمکې ترې واپس روباګستې او مسلمانان چې کوم دی بدر کې غالب شو. یا د حدیبیې غلبه ده. نو الله فرمایي الف لام میم غلبت الروم، کمزورې شول دا رومیان فی ادنى الارض، هغه ځمکه قریب ادنى الارض، هغه ځمکه چې کوم نږدې ده عربو ته. دا ځمکه کې چې کوم دی
یا غزمکه چې د روم ته نږدې و په دې کې دوی کمزوري شول وهم او دوی من بعد غلبهم پس د کمزورتیانه غلب دا مصدر د معنا د مفعول سره د مغلوب سره پس د دوی د کمزورتیانه سيغلبون زده چې دی به غالب شي اوس خو دوی کمزور دي واپس به دوی له غلبه ورکړي شي په بضع سنین پسو کلونو کې لله الامر من قبل ومن بعد الله د پر امر دی من قبل فخوا من بعد ورستو تاسو وی قبل او بعد چې کبیر ته مبني راځي او دا معرب راځي او کله چې مضاف الیه وسره ذکر وینو دا معرب او چې مضاف الیه وسره نه بیا دوه صورتونه وی نسی منسیا وی بیا معرب وی او چې مضاف الیه وسره منوی فی نیت وی بیا التمبری وی لکه دا مثال دی لله الامر من قبل بنا من قبل كل شيء تنا حذف شو منوی فی نیت ته نو قبلو دا مبنی شو بیا ضمه ومن بعد ما بعد كل شيء كل شيء حذف شو دا مبني شو په ضمیر سره ويومئذ فدورت بان يفرح المؤمن خوشالي بكي مؤمنان دوی تبم الله خوشالي ورکی بنصر الله دا الله په امداد انصر امداد کې مې شاچاله چې خو تشي وهو العزيز الرحيم دا الله غالب دی او مهربان دی وعد الله دا الله وعد لا يخلف الله وعده الله خلاف نکي د خپل وعده ولكن اکثر الناس لكن د انسانانو لا يعلمون دوی نه کوي يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا دوی کوي په ظاهر د ژوند د دنیا دا د کافر صفت دی چې د دنیا په ظاهر بخپويږي او هم عن الاخره دوی په اخرت نه هم غافلون دوی به غافل تشفی سے په دې ځبانه ذکر کړي فرمایي دا د کافر صفت د خدای مسلمانانو دا وی صفات خپل کړي مسلمان چې پويږي نو ظاهرا من الحياه الدنيا په دې ژوند د دنیا پويږي او کنه پويږي هغه په آخرت او په دین نه پويږي او هم عن الاخره د اخرت هم غافلون دي غافل اولم يتفکروا ايات فکر نکي فی انفسهم بشان د خپل نفسونو کې ما خلق الله السماوات والارض الله نه پیدا کړی اسمانونه او زمکه او ما بینهما چې دې په منځ کې الا بالحق مگر د فار د اظهار د حق واجل مسمى د فار د یو ټیم مقرر یو خو په دې باندې حق کار شي د الله وحدانیت او دویم دا پیدا شوی دی یو خاص ټیمه پوري د چا په 15 کلو عمر د چا په 10 کلو عمر د چا 10 کلو عمر سونه چاله ورکړي د دې لپاره هم یو ټیم دی وای دا کثیر من الناس بشکره د انسانانو نبی له قائره به ملاقات د خپل رب باندې د کافر الخمخ دي کافران اولم يسيروا ايدين غرزي في الارض فزمكه كيف ينظروا بس دي وګوري كيف كان سوء عاقبه الذين انجام ده کسان من قبلهم شذين مخيو دا وی انجام هلاکت كانوا اغيو اشد منهم سخت دوین قوت فقوت کې واثار الارض طاقت دا وی سیو واثار الارض فاثار د زمکه کې معنا اثار دی اړولې و د زمکه وعمروها آباد کړي و د زمکه اکثر مما زیات هغه عمروها چې دی آباد کړي زمکه اړولو کې ستاسو د ماهرو په آباده کې ماهرو الله څنګه برباد وجاءتهم رسولهم راغلي دوی ته پیغمبران بل بینات فخر او دلایل فما كان الله ان الله پاک ليظلمهم چې په دې ظلم وکي ولكن كانوا انفسهم لیکن دې په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي په کفر سره په شرک سره ثم كان عاقبه الذين بشوا انجام ده هغه کسانو اساء چې دې بدی کول انجام سوء ابد ان كذبوا بآياتنا چې ان کذب دا ان د ماضی باندې داخل شو دا سعیدم راځي اساء دی هغه انجام اسو ابد هغه دا چې کذبوا بآیات الله تکذیب کو د الله آیاتونو وکانو بها او دیو په دغه آیاتونو پس یستهزئون ټوکې کوونکي نو الله برباد کړو صلی الله